بسم الله الرحمن الرحیم اس اس پی د امیر ګلګت بلتستان هلال شهید چې د ضلع سوات اوسیدونکی و او د وطن عزیز لپاره هغه یو لویه قرباني د هغه ملګرو ورکړه د هغه په مزار باندې نن د 14 اګست ورځ مانځل کېږي. د سوات پولیسو سربراہ محمد عمر خان را سره موجود دی. سر هلال شهید چې تاسو د پولیس ډپارټمنټ فخر او نن چې تاسو پولیس لاین کې هم لاړئ د فیملی سره هم میلاو شئ په 14 اګست باندې څه تاثرات دي ستاسو؟ جی بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې د هر کال 4 اګست چې کوم دی یوم شهدای پولیس مونږ مناوو پوره پاکستان کې، او د مقصد دای چې کوم مونږ شهدا دي او چې کوم لازوال قربانیان دي چې هغوی ته مونږ خراج عقیدت پیش کړو او هغوی فیملی سره مونږ انټریکشن وکړو. دا خاصه پوره کال رواني بیا هم دا یو مخصوص ورځ ده چې کوم شهدا د پاره د شهدا ورځ ده او دې کې مونږ یو دا هم ټولو ته دا یو میسج ورکوو چې دا شهیدان چې کوم دي د دوی وارثان د پولیس ډپارټمنټ هر افسر هر جوان د دوی شهدا ورثه دي او هلال صاحب دې لپاره چې موږ یو ډېر سینیر پی ایس پی افسر چې کوم دا قرباني د قوم لپاره د ملک لپاره ورکړې ده، دې لپاره دلته موږ دا خصوصي سلامي اهتمام ډي پی او صاحب دا راته ووایه نن د هغوی والد صاحب ستاسو په څنګ کې ولاړ دی، د هغوی بچي هم دي، ورونه هم دي. د پولیس ډپارټمنټ د خیبر پښتونخوا پولیسو لازوال قربانۍ او د وطن عزیز لپاره په حیثیت ډي پی او سوات چې دی دا وخت ستاسو څه تاثرات دي د امن او امان د پولیسو د دوی د پلاو بهبود دپاره د دوی د فیملی دپاره ستاسو ګورې جي چې کوم څنګه ما اول وویله چې شهدا فیملیز چې دي یا د مونږ ټول د پولیس آی جي پي نه والا مصباحي پورې دا ټول مونږ یوه فیملی یو او دوی چې کومې قربانیانې ورکړي دي هغه په وجه نن دلته تاسو کتای شئ موږ صوبې کې سوات کې امن دی او د معمول زندگی چې دا هغه روان دوا ده هغه چې کوم دی د شهدا قربانیانو په وجه دا ممکن شوی. دا وخت را سره د اس اس پی د امیر ګلګت بلتستان هلال شهید رور موجود دی. دا راته ووایي چې ډي پی او سوات محمد عمر خان یا نور پولیس افسران راځي هر کال 14 اګست مناوه په حیثیت د شهید ضرور د فیملی ستاسو د خیبر پښتونخوا د پولیسو د امن او امان لپاره څه تاثرات؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نه مخکې خو زه د ډي پی او صاحب ستاسو د دې علاقې د خلکو د ډي اس پي صاحب شکریا ادا کوم چې دلته رالل موږ ته د عزت راکړو. 14 اګست په ټوله صوبه کې بلکې په ټول ملک کې مناویږي او 14 اګست چې دی زموږ د لور د هلال خان د شهادت ورځ هم ده برسېدن. دا زموږ دپاره ډبل دغه وي چې یو د پولیس ډپارټمنټ دپاره مناویږي یو زموږ برسې هم مناویږي. پولیس ډپارټمنټ مونږ شکریا ادا کوو، زموږ ډېر خیال ساتي، هر ټایم راځي او د دې معاشرې او د دې صوبې او د دې ملک په امن او امان کې د پولیس یو ډېر غټ رول دی، یو غټ کردار دی. په سوونو په زرګونو شهدا دي. دا راته مختصر ووایه ستاسو والده صاحب هم یو ډېر لویه جذبه لري، والد صاحب هم هغه وایي چې دلته کوم ډي پي او یا هغه په چهره کې راته محمد هلال ښکاري. دغه تاثرات را سره لږ شریک. بالکل جی مونږ چې کله هم پولیسینو خاص کر په اس پي کسان نو موږ ته تحفظ محسوس کېږي او یو مینه راته محسوس کېږي د روح په شکل کې د دوی په شکل کې. نو موږ شکریا ادا کوو. درنګ جهان مننه. ډي پی او سوات محمد عمر خان چې دی هغه نن په 14 اګست چې څومره پولیس کانسټیبل دي د هغوی مزار ته به هم ځو. د هلال شهید اس اس پي د امیر چې د وطن عزیز لپاره لویه قرباني د خیبر پښتونخوا پولیسو دا جذبه همیشه قایمه دایمه. د کیمرامین حسین سره سهیل باچا بریکوټ. خپل پولیس فورس باندې مونږ فخر کوو، دا زمونږ شان دی زمونږ ګمان دی، دا شهیدان دی دا شهیدان دی دا شهیدان